حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ابن کثیر کې یو حدیث نقل کړي چې د قیامت ورځ شي نو الله به حساب کتاب شروع کوي. دا خو وګد حدیث کې حساب کتاب به نه شروع کوي. دا بوډاګان او دا سپینګری او دا خوخياران خلک به په جرګه لاړ شي آدم علیه السلام ته چې خدای ته سوال وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي. ابو دې دا کار نشم کولی، عذر به پیش کړي. مونږ چاله لاړ شو ویلار شي نوح علیه السلام. دا خلق بگرد نوح علیہ السلام برا پیدا کی اگر تا بزاری منتو کی اب موزر پیش کی چیزا خو خدای تا نشم بے کذا سویم چې الله حساب کتاب وسره شروع کا او ما ته خدای خوي چې خنو پروندې ولا د غر کېدو خیره کولی په ما دې غر کړو نن ولا حساب کتاب غواړي. بیا وې موږ سو کو ویلار شه ابراهیم علیہ السلام. ابراهیم علیہ السلام وو ته زم دا کار نشم کول. وی خمم سو کو ویلار شه موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام لبراشي اب ویزم دا کار نشم کولی. خلق بوئی نمون خلق قتل شو غرق شو. سوک پا خوالو کی دا گیٹو ڈوب دی و سوک دا کندو ڈوب دی او سوک دا خلی و دا مرائی پوری ڈوب دی. ویزا لارش عیسیٰ علیہ السلام لا عیسیٰ علیہ السلام لبراش عیسیٰ علیہ السلام بوتوی چی زم دا کار نشم کولی. خلق بوئی من بسکو اس دا خدای حضور کی ادری دل گوری دیر گران کار. حدیث کی راضی چی دا عیسیٰ علیہ السلام نبا اللہ تا پوس کئی اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین تا دی خلق طویلو چی زماو دا مور عبادتو کے ابوتی ما قلت لهم الا ما امرتنی خدای چی تاسا حکم کرے دی گورائی میں میری دی زیادتی میں سندی میری تا پتا را چی اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام ندا تپوسو کی نبی علیہ السلام فرمائی دم رحیبت پا عیسیٰ علیہ السلام راشی چی دا اروی اختن بے دا خولی پا دیوین روزی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا حال دے دا نوح علیہ السلام دا حال دے بیا موتا پا کی کم کو جاگانیو. عیسیٰ علیہ السلام با بیاوی چیرا زرط یو شخصیت خیم التلار شے وی چر تلار شو ویلار شے دا آخر زمان پیغمبر چتا پیدا کی. رونو منگو تاسو گردیر زیاد خوش قسمت ہے. منگ خدای مسلمانان پیدا کو دا اللہ احسان دی منگ سر او بیا پا مسلمانانو کی دا یو دیر خکولی پیغمبر امتیان پیدا کری. دا اللہ دیر روی فضل لے نو دا خلق براشی دا دوارو جہانو سردار نبی علیہ السلام برا پیدا کی چی تو دا خدای پا حضور کی سفارشو کا چی اللہ حساب کتاب شروع کی دا دوارو جہانو سردار فرمائی مقام محمود کی وزا سجدہ لگو دا عرش لان دے او دا دنیا دا یوے ہفتے برابر دا سجدہ برا دوارو جہانو سردار لگے. اللہ تب جاڑی و فریاد بکی وروز پس دا دنیا التخو یا وروز دا حضرت جبریل علیہ السلام بولا راشی چیزا اللہ رو لے گلم سل تعطوا سوال کوا چیتا سوال کینو خدای بیدل در کئی اشفا تو شفا سفارش کوستا سفارش بقبلی گی. نبی علیہ السلام بلا سپورتا کی دا ٹولو نمخ کی خوب دا حساب کتاب دا شروع کی دو سوالو کی چی اللہ حساب کتاب شروع کا او دا غینا پس بیا زمان ستار دی گنانگار و متیانو دا بخنی سلسلہ شروع شی. حافظ ابن کثیر لکی چی حساب کتاب شروع کی گئی دا بخاری شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی چی منگ دا ٹولو نرست دی دنیا تراغلی خدا ٹولو نمخ کی حساب کتاب بماس زمان امت سر بچی او جنت تب آدم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام علی دا جنت دروازے لٹک ورکی ورننو دیبا چی ترسو زو زمان امت جنت تنیو داخل شوی. دا سمرلوی منقبت تے حساب کتاب بڑنبی دا دوارو جہانو دا سردار دا امت نشوروش بیا چی حساب کتاب شروع کی گی دا چی دا دنیا حساب کتاب نرے چی دا دنیا دا خود تلاو لگی داو یو خواہ دا ٹیپر ورواچو لو بل خواہ دا پس دڑای ورواچو لکہ یو ٹیپر پاکی کم کاو زیاد کاو گندریو کا خراب دیو خبر دی لڑکلا نال تاکی بل شان لو بدا جنت او دوزخ بدوار رانیز دی شوی چی کم سڑے کامیاب شو جنت تبزی او کم سڑے ناکام شو دوزخ تبزی. حالتا بیا سپلیمنٹ امتحان نشتا دلتا خو کیاو کی پیش نو بلکہ با پاس شے اکده بلکم پیش شوی نو بیا خو مونگو تاسو لچلم درزی سو 2-3 روپے یو ڈبی مٹائی سپلی مپلی دا چاہتا دی خو سپلی مشوری دی او رضالو سر خودی خو کی داغی خامتا مشور دا دا والا یو سے آدا والا پا تحفت حائف کی ورکے نمبر منبرین دل زیادتی کی خکور پارام دی جن تیر کری خدای دی تا خیرت پہ امتحان کے منا کام کوا کاغ امتحان کے ناکام شوے دوبارہ دا امتحان چانس تا تا نملاویگی اغا تا ترین جہنم چی اغی کے بیا خود کے دلے
او وینې زوی د کافرانو به در باندې خدای سکی، د هغې نه دې خدای وساته. نو حافظ ابن کثیر د نبی علیہ السلام نه نقل کوي چې تله د میزان به ولګي، الله به خپله نگرانی کوي، خدای به خپله د تلې د میزان نگرانی کوي. حضرت جبریل علیہ السلام به ولاړي، ځکه چې هغه وحی راوړې ده. که په هغه څوک سوال وکړي چې ما له خو کتاب نه دی راغلی، چې هغه خپل ګوان پیش کړي. اسرائیل علیہ السلام به ولاړي، که په هغه څوک سوال وکړي چې الله د وخت نه مخکې رانه سوخ کېده، چې هغه ولاړي چې خدای تا راته دا ټیم خولی. کرام الکاتبین به ولاړي، هغه فرشتې چې ستا په دې ښې او په دې ګس اوږه باندې ناست دي، ولې که په هغې څوک سوال وکړي چې دې غلطې نمبرې درج کړي دي، نو هغې به باقاعده ولاړي. او که ته بیا هم انکار کوې، کافران به هم چغې وایي والله ربنا ما كنا مشرکین. ابو جهل بم را پاسی، هغه به موی چې یا الله زما دې قسم په خدای وي چې ما خو شرک نه دی کړی، ما خو د بوتانو عبادت نه دی کړی، ما خو د یو الله عبادت کړی دی. ایوم قسم. امیہ بم را پاسی، عتبہ بم را پاسی، نمرود بم را پاسی، شداد بم را پاسی، فرعون بم را پاسی. دا ټول به انکارو کی دروغ به وای یا الله مون خود بوتانو عبادت نه کړي، الله مون خود خدای دعوه نه کړي، خدای پاکا مون خو یو ست عبادت کړي، توحید والا مون خو یو ته الله منلې. اوس بسکه الله انکارو کی چې ما عبادت نه کړي، یو د الله مې کړی دی، نه مې بت ته سجده لګولې ده او نه مې د خدای دعوه کړې ده. دلته دروغ وای، راشه وی دلته هم دروغ وایا. الله به څه چلو کي؟ وی ښه یو زما دې کړی دی، د بت سجده دې نه ده کړې، فرعون د خدای دعوه دې نه وه کړې، نمرود د خدای دعوه دې نه وه کړې، ابو جهل رب ما د محبوب مخالفت دې نه دی کړې، زما د محبوب په شا دې لرې نه دی غورځولې، عتبه زما د پیغمبر مخ مبارک ته لاړې نه دي تو کړې. وی نه خدایه څه ګوارې تا سره؟ اللہ کوئی گواہ غواړي وي. او اللہ فرمائی الیوم نختم علی افواہہم، پدې خوله باندې به مهر لګي، خوله به بند شي. وتکلمنا ایدیہم، لاسونه به خبرې شروع کی. وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، لاس به خبرې شروع کی چې دروغ وای زما پدې لاسونو باندې لري راغشتو، لاسونه به وای او مالر راغشتلی دی ابو جهل په لاسونو باندې، او د دواړو جهانو د سردار په شا مبارکه مې غورځولی دی. خپې به ګوی شروع کړي چې په موږ د فلان کې ګناه کتلی دی، په عجبه به ګوی شروع کړي چې په مې پیغمبر علیه السلام ته کنزل کړي دی. وګونه به شروع کړي چې په ما باندې سرود او ډمتوب اورېدلی دی. اوس به څه کوې؟ هغه عملنامه به ورته داسې رامخکې کړي، وایي دا دې نه دي دا شیشه وګوره اوس کنه، دا تا نه دي کړی. ووجدوا ما عملوا حاضرا، چې څه عمل یې کړی دی به ورته مخامخ آمنے سامنے شي، د هغې نه انکار هم نشي کولی. آدم علیه السلام به خپل ټولو بچو ته ولاړي، ځکه د هغه اولاد سره حساب کتاب کېږي، او چې د کم پیغمبر امتی سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به خپل امت ته ولاړي. نو چې د دواړو جهانو د سردار امت سره حساب کتاب کېږي څوک به ولاړي؟ نبی کریم ټول وایي صلی الله علیه وسلم اب مخامخ ولاړي، اولاد سره بچو سره حساب کتاب کېږي. اوس یو بل منقبت هم وره لومبې چې حساب کتاب شروع کوي، حافظ ابن کثیر وایي چې نبی علیہ السلام ته به الله په خپل آواز وکړي چې زما محبوبه ستا د امت نه لومبې حساب کتاب شروع کوم، خو دا ستا په خوښه شروع کوم. یو کس را مخکې کړه، راروان دی که یو کس چې د هغه سره لومبی حساب کتاب وکم، یو کس تر مخکې که باقی به شروع کوم. د دواړو جهانو سردار فرمایي دا وخت به ما باندې ډېر زیات سخت دی چې خدای دا لومبی امتی مې د ناکام چرته نشي، ځکه د الله سره حساب کتاب ګران دی، آسان نه دی. عایشې صدیقې تپوس وکړه د دواړو جهانو د سردار نه چې د خدای پیغمبر حساب کتاب به کېږي او که به نه کېږي؟ وی نه به کېږي، حساب کتاب به نه کېږي. وی ولې الله چې وایي چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې الله به حساب آسان کوي مسلمان سره، او کافرانو باندې به حساب کتاب ګرانی، او ته وایې چې حساب کتاب نه کېږي، الله وایي زه به کومه. د دواړو جهانو سردار او فرمایل ای عایشې دې ته حساب کتاب نه ویلې کېږي، دا خو اسې پیشکشي ده، الله به د عملنامه را پیش کړي ورته به وایي بنده دا چې ګناه کړې وه
تا د اخلاص توبه او استلا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دغه ګناونه مې د لټول پنې کو بدل کړي ځنه جنت تازه عرض دی عرض وته به پیشکول کوي دا نیکی او دا ګناه ده ته جهنم ته او ته دوزخ ته او ته جنت ته او ته فلان کی خوا ده او ته فلان کی خوا ده ولکن من نوقش هلکا او کچا سره حساب کتاب پس ایمانو کې شو خو هغه تباہ او هلاک دی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا الله دومره نعمتونه لري چې هغه د شمیر نه وتی دي دا خدای نعمتونه به څنګه شمیري کله ته وایي چې دغه مې ډوډۍ درکړې وه جامه مې درکړې وه او دا فلان کې شی مې درکړو د هغې په عوض کې عبادت راوړه نو تا سره د خدای د نعمتونو شکریه بیا کم دی ده تپوس کوي عایشه صدیقه د نبي علیه السلام نه رضی الله تعالی عنها وی د خدای پیغمبر کم ځای به دې ګورو د قیامت پرس ولې سخته ورځ ده مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هلته منډه وو تا پکې پیدا د دواړو جهانو سردار فرمایي عایشې بل ځای ما پسې مه ګرځه درې ځایونو کې ګورې ما ګوره په امت رحم ته د نبي علیه السلام اوسه ګوره کړه مونږ وله څوک کړل پیغمبر علیه السلام له لاول ما د میزان د تلې په خوا کې ګوره زه به د خپل امت وزن ته ولاړ یم چې زما امت سره زما مخکې وزن کېږي چې زما امتیان ډاډئ د میزان د تلې خوا کې ما ګوره او که د میزان د تلې خوا کې نو عایشې ما بیا د حوض کوثر په غاړه باندې ګوره زما امتیانو باندې به تنده تیره شوي د محشر خولو به والي زه به خپل امت ته د حوض کوثر نه په ګیلاسونو په کوزو اوبه سیراب کومه عایشې که هلته دم اونه منتم او هلته م نومه نو بیا ما د پولیس پرات په خوا کې ګوره زه به د خپل امت تماشه کومه د الله نه به سوال کوم چې رب سلم رب سلم رب سلم اے خدای زما امتیان صحیح سالم د دې پولیس فرات نه پورې باسا دغه دریو ځایونو کې به ما ګورې بل ځای به ما نه ګورې لومبی ځای دا د محشر په میدان کې د تلې د میزان خوا ده وی ما هلته ګوره دغه ورځ سخته ده بیا نبی علیہ السلام به فرمایي ما ته به الله حکم وکړي یو کس را مخکې کا ویل چې یو خوا ګورم او بل خوا ګورم چې خدای څوک ور مخکې کم ښي طرف ته به زما حضرت ابوبکر صدیق ولاړي ګس طرف ته به زما عمر فاروق ولاړي حضرت علی به ولاړي حضرت عثمان به ولاړي رضی الله عنهم اوس به زه ګورم چې کم یو کس ور مخکې کم زه به ابوبکر د مټه ونیسم چې ابوبکر ور مخکې کوي چې دا لومبي حساب کتاب ستا نه شروع شي حضرت ابوبکر به تلاس راکاږي چې د خدای پیغمبره ما پرېږده ما مه ور مخکې کوه زه د خدای په حضور کې د خپلو نیکو او د ګناهونو د حساب کتاب طاقت نشم لرلی هسې نه که په ما باندې اواز وشي چې ابوبکر دې دوزخ ته ځي ای د خدای پیغمبره ستا امت او ستا ټول امتیان به زما د نوم د وجې نه وشرمېږي د دواړو جهانو سردار به د مټه نیولي چې نه لومبي حساب کتاب به هم تا نه شروع کېږي نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کی راضی وی په ما د ډېرو صحابه احسانونه شته هجرت یې کړی دی جهاد یې کړی دی توره لاس کې اغشتې ده او د ټولو احسانونه ما په دنیا کې پوره کړي دي سوا د ابوبکر نه چې د هغه احسان به رب العالمین خدای په جنت کې پوره کوي دا هغه د دنیا احسان ما نه اخلاص کړي اب الله جنت کی پورا کوي د دواړو جهانو سردار به د ابوبکر لاس ونیسي ورمخکې کوي به چې ورمخکې چې لومبي حساب کتاب تا سره شروع شي حضرت ابوبکر به لاس راکاږي چې نه یا رسول الله عمر دا د خوا کې ولاړ دی عمر ورمخکې کا عثمان ذوالنورین ورمخکې کا علي مرتضی ورمخکې کا اے د خدای پیغمبره زما دومره نیکۍ نشته چې د خدای په دربار کې حاضر شم او ما سره حساب کتاب وشي نبی علیہ السلام به د مټه راکاږي د الله د حضور د دربار نه به آواز وشي چې اے د خدای پیغمبره ابو بکر پریدا میرا مخکې کوا زه تا دروغ جن کول نه غواړم تا دروغ جن کول نه غواړم تا په دنیا کې د حضرت ابو بکر متعلق دا فرمایلی چې ابو بکر فی الجنه ابو بکر به جنت ته ځي تا دروغ جن کول نه غواړم ابو بکر متعلق زما دا اعلان دی چې بغیر د حساب او بغیر د کتاب د نیغ په نیغه جنت ته روان شي دا حضرت ابو بکر ویل او اے رونو
اوس دې زمانہ کې بعضې خلک را پاسي مسټر ابوبکر او مسټر عمر. دا مسټر لفظ دا خو د عزت لفظ دی، ټیک ده، خو زمونږ د خلکو دپاره د عزت لفظ دی. په عرف عام کې د صحابو په شان کې دا د ګستاخۍ لفظ دی. کم ځای ته دا خلک ورسېدل رونو خفه نه شئ، دا مونږ خلک تباه و برباد او غرق یو. ما په خپله ښه مې شرمولی دی، خو اوس مړ دی نو نوم یې ځکه نه علم. ګنې مونږ مولیانو ته خدای څوک نه را مخکې کوي، ښه مې برابر کړی دی، خو اوس مړ دی نوم یې نه علم. ستا د علاقې یو سړی دی، د مانزو د مدرسې سره خوا کې جنازه وه او هغې جنازې له د بریټۍ عمر خان راغلی و، د دې شم خان پلار اجم دی په هغه ورځو کې. او قسم درته خورم په دا جومات کې ناست یم چې ما ته په خپله واورېدل د هغه سړي نه. عمر خان ته یې لاس ونیوه، وی ابوبکر راغلی دی، ابوبکر راغلی دی. نو یو سړی ورته وایي وی دا دې څه ووې؟ وی ولې ابوبکر د رسول الله سخر نه و، نو دیم د فضلیق سخر دی که نه. مړه کم ځای ته دا خلک لاړه. فضلیق دې د پیغمبر علیه السلام برابر کا او دغه سړی دې د حضرت ابوبکر برابر کا. دا زمونږ ژوند دی، دې پیسې او دې دولت مونږ کم ځای ته ورسولو. مولا زمونږ نه خلاص نه دی، پیر زمونږ نه خلاص نه دی، نیک سړی زمونږ نه خلاص نه دی، خدای زمونږ نه خلاص نه شو، د خدای پیغمبر زمونږ نه خلاص نه شو. تاسو خو شکریه ادا کړئ چې د خدای په کور کې ناست یې. شکر د خدای ادا کړئ، ټولو وایئ الحمدلله. داسې خلک هم شته رونو خفه نه شئ، تاسو به هم خبر یو که به نه یې خبر. داسې خلک هم شته ډم به راولي، ډم بالښتونه به ورته ولګئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث درته وویم نو نور ته قیاس کوه چې اخره زمانه بشي. یو کس به لګیای خدای پورې به ټوقې کوي، ما پورې به ټوقې کوي، دین پورې به ټوقې کوي، مسلمان بی او نور مسلمانانو به بالښتونه ورته ډبوي او خاندي او خړتېږي او خوشحالېږي به. شته که نشته؟ ما او تا وله ځو که نه ځو؟ دا علماء کرام ناست دي، دا یې تپوس دی وکړه کم سړي چې خدای او د خدای پیغمبر او د قیامت ورځې او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خندا وکړه، دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. او چې کم خلک ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي، د دې نه مخکې ښځې طلاقې دي، دا ټول کافران دي. کم طرف ته لاړی؟ اخر یو پوټی لږ سوچ وکړئ. دا خوله چې خوځی لږ په سوچ وخوځوه. ستا د مور مخکې تا کنځل کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د پلار کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د رور کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ او ستا مخکې د رسول الله مبارک کنځل کېږي، ته څنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې د خدای او پیغمبر ته کنځل کېږي، ته څرنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې یو صحابي ته کنځل کېږي، ته ځان ته پښتون مسلمان وې، ته د هغې برداشت څنګه کوې؟ او چې بې غیرته بې غیرته او برداشت یې کولی شي نو خانده ورسره مه مجلس نه پاسه، مړی نه نشي نیوی مجلس ته پاسه، مجلس ورته پرېږده. خو یو خبره ترونو کوم، که دا خلک ډېر هم بې خونده شي او ډېر هم بې غیرته شي، د دې قرآن او د پیغمبر د حدیثو حفاظت به څوک کوي؟ الله به کوي. قیامت ورځې او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خندا وکړه، دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. او چې کم خلک ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي، د دې نه مخکې ښځې طلاقې دي، دا ټول کافران دي. کم طرف ته لاړی؟ اخر یو پوټی لږ سوچ وکړئ. دا خوله چې خوځی لږ په سوچ وخوځوه. ستا د مور مخکې تا کنځل کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د پلار کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ ستا د رور کنځل ستا مخکې کېږي، ته برداشت کولی شي؟ او ستا مخکې د رسول الله مبارک کنځل کېږي، ته څنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې د خدای او پیغمبر ته کنځل کېږي، ته څرنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې یو صحابي ته کنځل کېږي، ته ځان ته پښتون مسلمان وې، ته د هغې برداشت څنګه کوې؟ او چې بې غیرته بې غیرته او برداشت یې کولی شي نو خانده ورسره مه مجلس نه پاسه، مړی نه نشي نیوی مجلس ته پاسه، مجلس ورته پرېږده. خو یو خبره ترونو کوم، که دا خلک ډېر هم بې خونده شي او ډېر هم بې غیرته شي، د دې قرآن او د پیغمبر د حدیثو حفاظت به څوک کوي؟ الله به کوي. حفاظت خامخا کوي او مخکې هم کړی دی. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند جوړی، دارالعلوم دیوبند جوړی، ملګرو سره یو سره مشوره بل سره مشوره چې دیوال کم ځای ووم او دارالحدیث کم ځای جوړ کړم. ګوره اوس چې ستا د دین حفاظت به څوک کوي؟ اوس کم ځای دیوال؟ خلک چې کوټه جوړه انجینیر سره صلاح کوي، اول نقشه جوړه کړي،
دلته کچن جوړ کو، دلته دیواله و، دلته فلان کې شو، دلته فلان کې شو، دلته فلان کې شي، دلته کې د ولاړ غسل خانه جوړه کړه چې په ولاړ پکې ودس ماتای، او دلته کې فلان کې شو، دلته فلان کې شي جوړ. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایي چې لکه مې شک و چې خدایا دارالحدیث کم دی جوړ کم، دیوال کم دی، زمان پړه کې سودا وا. وې د شپې د شو د دوارو جهانو سردار مې ولید صلی الله علیه وسلم، چې وی سردار د دوارو جهان ولید. ماته چې قاسم اولی پریشان دی، مې چې سه پدې پریشان یم چې دا نقشه تاسو برابر کی چې دا دارالعلوم جوړم چې کم ځای کې جوړ کم. وی راځه درته نقشه برابرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امسا مبارک را واغشت او پیزار یې وېستو، پڼې یې وېستې، خپې بل خپې روان دی او امسا را واغشت او کر خیراخ کوي. دلته به دیوال راکاږي، دلته به د حدیثو ځای جوړ کې، دلته به طالبانو له ځای جوړ کې مکمل نقشه واچوله او پاغه ځای وګرځېده او رانه لاړ. راویښ شوم، چې راویښ شوم پړه کې سوچ کوم چې یاره پیغمبر اعظم ته نقشه وښوله، اوس لکه سوچ کوم چې انشاءالله که خیر په دغه اندازه به کار کوم. چې سار ورلم هغه ځای له تش میدان له ورلم، زما د قسم په خدای وي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کې زما د قسم پر رب العالمین وی چې په کوم ځای له دواړو جهانو سردار قدمونه خو او مغه څنګه د پیغمبر علیه السلام د خپې مبارک قدم نشان په هغه ځای د پاسه پروت دی. کوم ځای چې له دواړو جهانو سردار ما ته په خپل امسا مبارک باندې کړ خراخ کړی دا د دواړو جهانو د سردار د امسا مبارک کرخه په هغه ځای کې نیغه پرته ده. انجینری بدل څوک کوي؟ نبی علیہ السلام بدل کوي. قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری. د علم په قدر څوک پوهیږي؟ د خدای پیغمبر په پوهیږي. موږ د علم په قدر نه پوهیږو. امام ابو داود رحمت الله علیه ناسته او صالح تستری رحمت الله علیه راغی، لوی بزرگ د زمانه دی، دونه پیجن چې څنګه راغی چې وته صاحب وی دا صالح تستری دی، ور پاسې د ځان ته را ترغاړه باسه. وی صاحب ماونه پیجن دی، وی زه خبره لراغله زما یو کار بکې. وی بالکل، وی نه په وس کې دی وعده را سره وکا. وی وس کې می وعده مې چې ستا خبر به منم. وی څه خبره ده؟ وی اے امام ابو داود ته چې کوم جبه باندې د دواړو جهانو د سردار احادیث لولیو پاغې د احادیثو ورد کې ستاره په خدای قسمی چې دغه جبه ما ته راو باسا چې لږه غوندې یو پوټی اخکل کما. د حدیثو په قدر دا پوهېږي. مونږ چې کم سړی د حدیثو خدمت کو چې کنزل کو نو جبل اول پاغه پاکو، نیخ چې کنزل کو عالم پسې بزرگ پسې د خدای ولی پسې چې مونږ خلق خلق پر اوبوی دي، مونږ د مولا او د عالم او د پیر په کنزل وینځو. امام مالک رحمت الله علیه د حدیثو درس ته ناست دی. یو سړی میدان ته راغی، د خلکو په سټونو باندې قدمونه کېښودل او نیغ مخکې راغی. خلک حیران دي چې بیا د بسړی دلته د پیغمبر د حدیثو خدمت کیږي او د خلکو په سټونو قدم اړول خو منه دي او د نیغ راغی دلته. امام مالک هم حیران. دا سړی ورته امام مالک ته وی لږ را پاسه او ته لکه څه پاره وی لږ را پاسه تا سره مې کار دی. وی اول درته امام مالک صاحب هم ور پاسه ځان ته را ترغاړه بس پرې تندي د پاسه خپل. امام مالک صاحب ته دا سمته څه پاره وی زما د قسم په خدای وی بیګام دې ده کې خوب نه ما. امام مالک به هغه ځای کې د حدیثو درس ته ناستو د پنجرې مبارک خوا کې چې کوم ځای به رسول الله مبارک اعتکاف ته ناستو. زموږ د مرګري سراج الحق صاحب اوس مخکې وی کنه د پنجرې مبارک صفت یې وکړه کنه. آیا شاعر وی کنه وی اے پنجرې تا سره په پرده جانان آرام کړي دنا، اے پنجری تا سرا په پرده جانان آرام کړي دنا، ما تخکار کړه نظارې د محمد مدني صلی الله علیه وسلم. قسم دې چې وتاو درېږي کنه پنجری مبارک ته الله دې مونږ تاسو ټول ته مخامخ ودرې چې ته په خوان پېښې یقینا چې جنت دار او که جنت بل دی. جنت خو همدغه دی چې مخامخ وتاو درېږي. مونږ هم وایو الله د دوارو جهانو د سردار ملاقات نصیب کې، خدایا دیدار نصیب کې. اے خیراتی غواړو خیراتی دیدار غواړو، د پیسو دیدار اوس ته نصیب کوم که غواړي څوک غواړي دیدار اوس درته نصیب کوم. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده
او دا متفقون علیه خبره ده چې کوم سړی نبی علیہ السلام روزه مبارکه ته مخامخ ودرېده، نبی علیہ السلام د سلام هم اوري او پیژني یې هم چې دا فلان کې راغلی دی. لا شکن شیخ الهند صاحب لیکي مولانا محمود الحسن دیوبندی وی مدینه منوره کې ناستم، ډوډۍ به م خوړه، وی چې کوم پوټي به پاتې شو د کړکۍ نه به م هغې غاړه وغورځول، وی یو ماشوم به راته هغه پوټي به یې راغونډول، وی څه به یې خوړل او څه به یې زولی کې واچول، کور ته به یې وړل. ډېر خوبصورته داسې ماشوم بچی وی هره ما پرې خفه شو، یقینا د مدینې منورې پاپیشوګانو د سړیو تسلي کوي. وی ورځ مې دا ماشوم نه مټه ونیو چې بچی راته څه کوي، وی زما مور ده، پلار مې مړ دی او واړه ماشومان درونه مې دي، مور باندې مې خدمت څوک نه کوي او نه خدمت کولی شي، نو د ما دغه طریقه ده چې زه ګرځم او دا جان نه چې دا کومې ټوکړې موکړې پاتې شي دا زه راغونډوم، په خپل هم خورم، هغه ماشومانو یتیمانانو لورو خویندو له موړم. وی مې چې بچی یې د کوم ځای، وی د مدینې منورې. وی مې چې بچی نسب دې د کوم ځای دی، وی د انصارو، د نبی علیہ السلام د مدینې منورې د انصارو بچی یم. وی دې زړه مې داسې دارې وواله چې یا خدایه دا د پیغمبر علیہ السلام د انصارو بچی دی، دا حال دی. وی ما ورته چې بچی یو خبره درته کوم، داسې کار به وکړه چې لاړ شو مور ته دې ووایه زه دیوبند دارالعلوم کې د حدیث استاد یم هندوستان کې، ځان سره به دې بوځم، علم به د باندې وکړم او خدای به د نه ښکلی عالم جوړ کړي، زما زوی به شي زما بچی به شي، او چې عالم شي بیا راځه دلته کې د دین خدمت به کوې. وی ما ته هغه هلک وایي چې زه به مور سره صلاح وکړم. وی ما چې لاړ شه وکړه ورسره صلاح. وی هلک لاړ مور سره یې صلاح وکړه. وی بل ورځ چې زه د جومات نه راوتم باب جبریل نه، دې خواته باب جبریل دی، باب النساء دی، مخامخ بقی ده، بره شین گنبد دی، مخامخ پنجره مبارکه ده او مخامخ مواجهه شریفه ده، او دې خوا ریاض الجنت دی، هغه د جنت ټوټه چې د دواړو جهانو سردار فرمایي وی ریاض الجنت د جنت ټوټه ده، ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه و منبری علی حوضی، او زما دا منبر به د قیامت پر ورځ د حوض کوثر په غاړه پروت دی. دا ټوټه به خدای د قیامت پر ورځ اخلي جنت کې بیگ دی. دی وجه نه علما لیکي چې هلته لاړ شي 2 رکعاته نفل کې او دعا کې دا وایا وی خدای دنیا کې د جنت ځمکې له راوستم او آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کا. وی چې بار ته ووتم، وی دا ماشوم را روان دی، وی ما ته چې کاکاجي له ګودرېږه، وی ورته ودرېدم، وی مې چې بچی مور سره دې صلاح وکړه، وی چې او سلام یې وکړه، مې چې مور درته څه ووې، وی کاکاجي مور راته ووی چې ډېره ښه ده زما خوښه ده، لاړ شه که عالم در نه جوړ شي او که عالم در نه جوړ نه شي، خو ستا د یو کس د نفقې او دغه مو د ډوډۍ نه خو به زه خلاصه شم که نه. بچی مې ګڼ دي، د رزق درک مې نه لګي، ځوان مې نشته، زلمی مې نشته، د ګټې وټې مې څوک نشته دی، زه بچی چې چېرته دی لاړ شه ورسره، ستا د یو کس د خرچې نه چې زه بچ شم نو دا هم زما دپاره لوی غنیمت دی. وی ما ورته وی چې بچې فلانکې ورځ باندې زمونږ قافله روانېدو والا ده، هلته به راشي ما سره به قافله کې لاړ شي. وی چې لږ مخکې روان شومه، وی دې ماشوم را پسې اواز وکړه چې کاکاجي له ګودرېږه. عقل دې ته وی مونږ وایو خدایه د نبی علیہ السلام دیدار مې نصیب کې. الله دروغ وی که رښتیا دیدار نصیب کې، ده کنه عمرې ته داخله وکړه چې دیدار نصیب کې او که نصیب کې. خدایه ته مې خپل دیدار نصیب کې، نو د خدای دې کور له الله برتعالی د قیامت کې نه چې ښه هلته زما کور هغې له خو به تللی وې که نه، زما د حبیب روضه و هغې له به تللی وې که نه، هسې دیدار مفتو کې خیراتي دیدار غواړ. کاکاجي له ګودرېږه، وی ودرېدم، وی ما ته وی چې ته ما کم وطن ته بوځې، وی مې چې هندوستان ته دې بوځم. وی ما ته داسې روضې مبارکې ته یې ګوته مخامخ ونیوله چې ای کاکاجي چې ته مې کم وطن ته بوځې په هغه وطن کې دا شین ګنبد شته دی او که نشته دی، دا مناره او باب السلام او دا ریاض الجنت او دا پنجره مبارکه په هغه وطن کې شته دی او که نشته دی. وی سر مې ښکته که او جړه راله چې بچې که دا ګنبد هلته وې دلته کې مونږ څه کوله، که دا پنجره مبارکه هلته وې دلته کې مونږ څه کوله، که دا مناره هلته وې دلته مونږ څه کوله، که دا باب السلام هلته وې نو دلته کې مونږ څه کول، دا خو هلته نشته ځکه دلته کې مونږ سفر له راځو. وی ای کاکاجي زما دا خبره واوره، زما دی قسم پر رب العالمین که د دنیا په کرونو په هزارهاو نعمتونه شي او ما ته علم نصیب کیږي، دا هر څه ورپسې قربان شه، سړی ټوکړی به خورمه، دا جانو دا پاتې شونې ډوډۍ به خورمه، خو د دې ګنبد او د پنجرې پرېښودو ته تیار نیمه. ایمان دې ته وایي زمونږ حاجیان صاحبان چې لاړ شي، ما سره یو تلو مدینې منورې ته چې لاړو،
یاره وای کله بزو الا خدایا مې پړ باندې د تورمزو برګه مې خراو ورېدل یو را باندې خط لیکا وی کور ته خط لیکا مې راو چې د خط لیکم باغې کې لیکلې زوی ته لیکل چې بچي مې خپې کوي کنه کوي ما ته خط راو لګای ته مې خدای دې ستا په هغه مې قشړه کړو غوړې دلته خلک څه کوي او تاسو کوي هاي خدا دغه زمونږ جان صاحبان دي یو کس پکېو چې مدینه منوره ته ورننه وتا حاجی صاحب وای کنه زړګي استرګې لګاوه د قدم لار نه دا زړګي استرګې لګاوه د قدم لار نه دا حضرت په اخی قدمونه دومره خوار نه دا چې مدینه منوره ته ورننه وتا نو سپلې اخوا غرزولې دا موږ سره وجیو سپلې اخوا غرزولې او دا شعر شروع کا او په مخه نه داسې پیاده ور روان شو الته خنورم لګي او تاوم ډیر ځات دی یاره دې لکه مې دې سړی خو مونږ ملامت کړو کا چیکلو خلک وو چې مولا سپلو کې روان دي مقتدی سپلې غرزولې داسې روان شو خدایا دا سو شو لکه خلک کچا ملامت شوما او چې دوه قدمه واغشتل منډه کړو سوري پسې منډه وای کله یو خوا منډه وای کله بل خوا منډه وای ما ود صدر ورغردو مې پیسې صدر د پاسه پې کېده ما ویغه چې خپې به نسو دې او د خپو پټاو بنه پریوته هغه پاجیابات کې خورو کې پروت دی هغه عشق وړ هغه جدا خبرې دي تا هغه ما به خپې پولې شوې مې لکه په قلار کې نه هغه عشق تا کې نشتا هغه عشق والا په مرزو کې پروت دی هغه پاجیابات کې پروت دی اب خپې بل خپې ګرځې دا اوس نر پسې منډه سوري پسې منډه اجان صاحبان د دې وطن حج ننی خبر غریبانان چلاړ شي ما ته کله بزو یا دا خدای بنده دا خو تو سره له سلويخ منځونه به پورا کو وی دا به سور ودی کی پورا کیږي میدا به پاتور ودو کی پورا کیږي وی بیا بزو نه دا سره قسم د تخرم په دې جمعات کې یو کسراتوي په مکه معظمه کې چې مدینه منوره ته لانو ته تیر کال نه بل کال ما ته وی دا ما ټیکټ کړوان دي کیږي مالې مخکې کا کوړه دم یا دا خدای په بره غړون شه مدینه منوره ته نه تله وی بیا برا شو کنه اوس راغلی نه دی او بیا برا شو هغه ماشوم وته سوی وی دا ما دا ټوکړې قبول دي دا جانو دا پاتوشنو ډوډۍ می قبول دي نار نهور می قبول دا علم میں نه دی پکار دولت میں نه دی پکار کرونه میں نه دی پکار خو کاکا جیر دی گنبد پر خودو تنیم تیار الته قسم قسم سيزونه دي نه امام مالک به کوم نه ناستو هغه ځای بناستو چې کوم ځای کې استوانه حرس وته وای چې کوم ځای بر دوارو جهان سردار اعتکاف ته ناستو دا سړی وته وی را پاسه ما تر غاړه وځه امام مالک ور پاسه دوار تر غاړه وت وی په تندې خپلوم وی خپل کا امام مالک وته وی دا ول زما دی وی قسم په خدای وی چې بیګا دا ځکه ولاړو ما د دوارو جهان سردار راغی مرګري ور سره دی وی مال امام مالک را روان کې امام مالک را راواله وی تا ته چا سوال جواب کو تور پاسې دی او دا زین دی را پیدل د یارینا د حضور پاک غوړ دا زین دی را پیدل نبی علیہ السلام دا فرمای امام مالک یریګا ما را دیخ واشا چې لګوندې ځان ته را ترغاړه باسم او پدې تندې لګوندې خپل کما قدر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری زرو په قدر زرگر پويږي د حدیث په قدر رسول الله مبارک په خورو کې دنه پويږي حضور پاک د حدیث په قدر پويږي وی بیرته زولې کې زمرد او یاقوت او مرجان درواچو امام مالک په توسوي وی دا تب تماته ولا ترغاړه وته وی ما وی چې هغه سینې پورې د خپل سینې او مګم چې کوم سینې پورې بیګاله دوارو جهانو سردار خپل سینې مبارکه مګلې دا هغه تندې کول کم چې په کم تندې بیګاله دوارو جهانو د سردار لاله مبارکه پریوتی دي دل عالم امام مالک وته وی چې تا خبر او زما خبرم واوره چې پړه کې د ایمان او د قران او د حدیث قدر راغلس بس کې اوس بداسه کې امام مالک وته سوي وی چې تارا ته قصه وکړه دا خبره خو ما پټه ساتلې د خو زمانه په الله قسمی چې کله د پیغمبر د حدیث په مسند باندې ناشته ما او د کله دلته په بستر باندې ناشته او د نبی علیہ السلام د حدیث خدمت می شروع کړې ده وی داسې شپه په مان د تیر شوي چې په مشبر ما د نبی علیہ السلام ملاقات په خوب کې نه کړې ایمان دې ته خبره مې ورونو دې پورې کولا چې د علم په قدر څوک پوهیږي د علم په قدر هغه څوک پوهیږي
د عالم په قدر د قرآن په قدر هغه څوک پوهېږي چې چاته قرآن مخکې ته پروت دی. نو د حضرت ابوبکر قدر به څوک پېژني، د عمر قدر به څوک پېژني، د عثمان قدر به څوک پېژني. د دواړو جهانو سردار داسې ناست دی، د خپې مبارک کې ښکاره دي. حضرت ابوبکر راغی همدغسې ناست دی، حضرت عمر راغی رضی الله عنهما دغسې ناست دی، حضرت عثمان راغی نبی اسلام زر داسې کېناسته او صادر مبارک یې په خپو راخور کړه. عمر فاروق جلالیت لري او د خدای پیغمبر ابوبکر راغی رانیغ نه شوې او نه د خپې پټې کړې، زر عالم همغسې پاتې شوې. عثمان راغی نو نیغ کېم ناستې او خپې دې هم پټې کړې. وی عمره په قلار کېنه، د هغه چا نه زه حیا ولې ونه کم د کم ذات نه چې الله او د هغه فرشتې حیا کوي. عثمان نه خو الله حیا کوي، د خدای فرشتې ته حیا کوي، زه ته ولې حیا ونه کمه. اوس د عثمان په قدر به څوک پوهېږي؟ هغه سړی به پوهېږي چې کوم د عثمان او د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم صحیح تابعدار دی. الله دې موږ صحیح تابعدار جوړ کړي. بهر صورت حضرت ابوبکر صدیق به لاستنی سے برستو کېږي او هغه به نبی علیہ السلام به مخکې نه راکاږي او الله به آواز وکړي چې ای پیغمبر دروغجن قوم دی نه، تا پخپله فرمایلی دی چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر جنتی دی، نو ستا خبره کې دروغ نه واراولم. اعلان دی زما ابوبکر ته چې بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان شي. عشره مبشره نمونه پیغمبر علیه السلام غشتي دي. د هغې نه پس به عام حساب کتاب شروع شي. یو راکوټې غوندې نکته درته ویم نو بس کوم. یو کس باندې به آواز وشي جهنم ته به روان کړي. د فایدې یو خبره ته کوم چې جهنم ته روان کی. آدم علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته آواز وکړي چې اے پیغمبره اے احمده ستا یو امتی جهنم ته روان کړي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام به آواز وکړي فرشتو ته چې راویې ګرځوئ، فرشتې به ورته نه ګوري. بیا به آواز وکړي اے فرشتو زما دا امتي راوګرځوئ، زما او د ده یو شی پاتې دی. هغې به بیا روان کړي، شاته به یې نه ودرئ. اخره کې به فرشتې وله آواز ورکړي چې ولې ستا قرآن کې نه دي راغلي؟ قرآن کې نه دي راغلي چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. دا دوزخ داسې فرشتې دي چې هغه سخت دله دي، په چې هغه نه نرمېږي او چې الله څه حکم وکړي هغه پوره کوي، د بل چا خبره نه مني. وی ښه نو زه څه وکړم؟ وی الله ته ووایه. نبي اسلام به الله ته آواز وکړي چې خدای زما د دې امتي او زما یو خبره پاتې ده لغوندې را واپس. الله به فرشتو ته را واپس کړي. بیا ولې حساب کتاب وکړي. نیکۍ به یو طرف ته کړي، ګناهونه به بل طرف ته کړي. د دواړو جهانو سردار د دې لستوڼي مبارک نه وړه کوټې غوندې کاغذ به راوباسي، اب وله په نیکو کې واچوي. وختي نیکۍ سپکې وي جهنم ته روانو، اوس به نیکۍ درنې شي، ګناهونه به سپک شي، اعلان به وشي جنت ته روان کړي. څومره لویه یو کس باندې به آواز وشي جهنم ته به روان کړي. د فایدې یو خبره ته کوم چې جهنم ته روان کړي. آدم علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته آواز وکړي چې اے پیغمبره اے احمده ستا یو امتی جهنم ته روان کړي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام به آواز وکړي فرشتو ته چې راویې ګرځوئ، فرشتې به ورته نه ګوري. بیا به آواز وکړي اے فرشتو زما دا امتي راوګرځوئ، زما او د ده یو شی پاتې دی. هغې به بیا روان کړي، شاته به یې نه ودرئ. اخره کې به فرشتې وله آواز ورکړي چې ولې ستا قرآن کې نه دي راغلي؟ قرآن کې نه دي راغلي چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. دا دوزخ داسې فرشتې دي چې هغه سخت دله دي، په چې هغه نه نرمېږي او چې الله څه حکم وکړي هغه پوره کوي، د بل چا خبره نه مني. وی ښه نو زه څه وکړم؟ وی الله ته ووایه. نبي اسلام به الله ته آواز وکړي چې خدای زما د دې امتي او زما یو خبره پاتې ده لغوندې را واپس. الله به فرشتو ته را واپس کړي. بیا ولې حساب کتاب وکړي. نیکۍ به یو طرف ته کړي، ګناهونه به بل طرف ته کړي. د دواړو جهانو سردار د دې لستوڼي مبارک نه وړه کوټې غوندې کاغذ به راوباسي، اب وله په نیکو کې واچوي. وختي نیکۍ سپکې وي جهنم ته روانو، اوس به نیکۍ درنې شي، ګناهونه به سپک شي، اعلان به وشي جنت ته روان کړي. څومره لویه خوشحالۍ خبره چې جهنم نه بچ شو جنت ته ځي. دا سړی به فوراً راپاسي او د نبي علیه السلام د لاسونه خپې به ښکلوي.